بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د شد والا یو نوی سبق شروع کول نه مخکې دا ویو څخه چیرې دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن د بعد دغو حرفونو نه یو حرف راغله دغو به حکم لږ بدل وي چېرته کې دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن د بعد یہ راغلی وي. مثال کے طور پر دو زبر د بعد یہ وي، دو زیر د بعد یہ وي، دو پیش د بعد یہ وي یا نون ساکن د بعد یہ وي. یا نه میم راغلی وي دیو د بعد یا دیو کې یوه علامت د بعد واو راغلی وي، نون راغلی وي، نو غځې کې به د دو زبر دو زیر دو پیش په سارې به صرف د هغه کوم غځې کې نون والا آواز وځي لکه اول کې مو ویلو نون ساکن والا کوم آواز وځي هغه والا به صرف د سونګو آواز وباسو، پورا نون به نه وي. مثال من د من په سرې به میو می میو وراء میو میو وراء من به نه وي، میو آواز به هم په شانتي وي، می به ونه نه جوړو خو صرف د سونګو آواز به من په شان دی، میو هغه آواز به وباسو. لکه یا والا یو مثال میم نون زبر من، میم نون زبر من، یا زبر یا وي، یہ به شد وي، نو جزم د بعد څه شد و شد یہ باندې وي یا میم باندې وي، واو به وي، نون به وي، نو هغه ځای کې به د نون والا صرف غنه سونګو آواز به وباسو، پورا نون به نه وي. لکه من یشاء من یشاء نه من یشاء که چیرې دې طریقې سره ویل شه لفظ ټیک دی اور که داسې طریقې سره ونه ویل شه لفظ غلط وي. بیا بس دا ما اسانتیا دپاره ولیکلو څه څلور حرفونه داسې دي چې که چیرې جزم د بعد شد دیو نه یوه حرف باندې و، جزم د بعد شد دغو حرفونو کې یوه حرف باندې شد و نو غنه به کوو، بیا غنه به کیدل شي هغه ځای کې هغه شد کوم راغلی دی شد نه پهله جزم په سره به غنه کوو. اور که چیرې دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن د بعد شد لام اور ری باندې راغلی وي، شد چیرې لام یا ری باندې موجود و نو هغه ځای کې به نون ساکن به ونه یو اور غنه به هم نه کوو، نون ساکن به ونه شي ویلی، هغه دو زبر دو زیر دو پیش کې نون والا کوم آواز دی هغه به نه وي اور غنه به ونه کوو، یعنې مکمل به هغه نون ورکې ختم وي. لکه دغه کې کوم قاعدې کې مثالونه دي هغو کې یو مثال درته ذکر کوم. مثال لکه کوم پیلینې ورکړی دی قاعدې کې مثول لهم دو زبر د بعد لام یې راوسې لام باندې شد دی، دو زبر د بعد لام باندې شد دی نو و دو زبر ون میم سا زبر مس و دو زبر ون لام زبر لا دی اصل کې لیکل شوی ویلې څنګه شي قاعدې قانون په مطابق مثول لهم مثول لهم مثون لهم دی مثون لهم بسری مثول لهم ویل شي. دا شولو بورډ باندې لږ وضاحت نوی سبق اور انشاءالله قاعدې کې مثالونو سره وضاحت نور کو. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صدق الله العلي العظيم.